وایي تاسو چې کوم ځای کې دا غټ غټ بورونه کوئ نو هغه ځای کې که مثال خبره یو عمارت وي یا کور وي نو دې کې هغوی ته څومره خطره وي دې کې دا مشین وایبریشن کوي نو آیا څه خطره ورته وي او که وي نو څومره حده پورې یا یو دیوال دی هغې نه څومره لرې دا بور پکاري هغه صرف هغوی کاڼو ته ورسي نو بس پرېږي دي کاڼو کې ښکته نشي تللی دا جي ټولې دي د زیم او د نالو د ګټرو اړ یو کور کې نن سبا ګټر دی بچې څه دي قدرمند موږ سره اوس موجود دی د دغې چې کوم دا غټ غټ بورونه کوي د دې چې کوم مین استاد دی سبحان الله بای هغې موږ سره موجود دی راځي چې هغې نه موږ یو څه پوښتنې وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سبحان الله بای تاسو خو اوس واپسي دا لوډینګ کوئ دا راله وایي چې تاسو دا بور کوئ په دې ستاسو ټوټل څومره ورځې لګي په دې باندې خو جي 4-5 ورځې مو لګي شپږ مو لګي جي کاڼې ماڼې راشي که نه نو ورځې مو پسې وا مو لګي 4 ورځو کې څه اندازه تن کېږي جي څلور ورځو کې تاسو دا بور کوئ خو دا بور تاسو تقریبا تاسو سره څومره لیمټ دی فرض که یو کس وایي چې زه 100 فوټه بور کول غواړم نو آیا تاسو سره دومره اویلیبل دي چې موږ 80 فوټو پورې کولی شو موږ سره پیپونه نور نشته هسې کېدو ته کېږي 100 هم کېږي جی خو موږ 80 فوټه پورې کولی شو جی دا راله وایه تاسو چې کوم بور وکئ نو هغې پیپ کې لاندې فلټر تاسو څومره لګوئ فلټر خو جي موږ کور دپاره نو کم سے کم 2 لینګه لګو 26 فټې جي هغه ځکه بیا بره د دې مو به راځي نو هغه نیسي یا خو دلته په لاسو باندې زموږ کلي کې توډري کې د ټول په لاسو هم کېږي شپږو زره باندې بور کېږي که نه ها او اوس یو کس وایي چې زه فلټر هم نارمل لګوم لکه پیسو کمی ورسره نو دې باره کې ستا څه رایه ده دا خو جي بور ډېر شي او که کور بور مې خو شي ډېر شي نو دې کې بیا رایل کم از کم چې فلټر یې خو رایلي که بره پرې لوکل کپنو پیپ مو لګي نو څه مسله نه کوي خو کتني فلټر پیپ شي هغه جي ټول بلیډونو سره ووالی شي نو ډېر کمزوری شي جي نو کم از کم رایل لګول پکار دي ځکه د د ماتېدو خطر ډېره شي په دې باندې کمبر د ځمکې زور پرې راشي نو مات شي اکثر هغه بلیډ سره ټول کمزوری شوی وي یعنې ستاسو مطلب دی چې لاندې فلټر کې 1 نمبر پیپ لګول پکاري او بره خیر د بیا که 2 نمبر نارمل میږي ګزاره کوي بره هغه ساده پیپ یې نه ماتېږي او دا خو جي ټول فلټرو سره په ګلنډر والی شوي بلیډونو سره نو دی کمزوری شوي او بل تاسو موږ ته دا وایي لکه اکثر ډېر خلک چې دی د لاسو بور کوي ټیک شو او ډېر اوس داسې وینو چې خلک دغه شان تاسو راولي دا غټ بور وکړي نو چې په دې باندې دومره پیسې لګوي نو دا د لاسو دا بور باندې خو ډېر اسان کېږي له 70,000 روپۍ باندې وشي نو هغه ولې نه کوي هغه چې دلته اوبه ډېرې لنډې دي که نه دلته تقریبا 15-16 فټ کې اوبه دي او د خاورې نه شروع کېږي
هغه صرف هغه کانو ته ورسي نو بس پرېږدي دي کانو کې ښکته نشي تللی دا جي ټولې دي د زیمو به د نالو د ګټرو اړې کور کې نن سبا ګټر دی او خو د چا غریبي او وسې نی نو خو خود د لاسو کوي او بهتر شي دی نو دا جي ستوره ښکته شي نو دوره ښه ده که نه د کاڼو اوبه بېل شاني د کاڼو د شګو او د خاورې نه چې دی د لاسو بور اوبه چې کمې دي دا ټولې د خاورې دي. یعنی ستاسو مطلب دا دی چې او د لاسو په هغې کې ټول د زیم اوبه هغې کې نالۍ شو هغې کې ګټر شو هغې کې باران شو نو هغه زیات تر هغه زموږ په معاشره کې بیماریان زیات تر خوروي نو دا لکه دا ستاسو دا وینا ده چې دا حقیقت کې دا بالکل یو صفه جراثیمونه پاکې اوبه وي پخې اوبه وي. بالکل جی دی کې چې فلټر هم کم واچولی شي او کرش هم کم واچولی شي دی کې چې کرش هم بعضې خلک داسې وکړي چې فلټر کم واچوي جي او کرش سره پورې واچوي نو هغې کې مکه اوبه د دې مغه بیا داخلېږي نو د دې لکه چې بور هم ډېر وشي او ورکې فلټر هم کم شي او کرش هم کم واچولی شي نو بس ډېره بهتره جي. او بل دا راله ووایي تاسو چې کوم ځای کې دا غټ غټ بورونه کوئ نو هغه ځای کې که مثال خبره یو عمارت وي یا کور وي نو دې کې هغې ته څومره خطره وي دې کې دا خو مشین وایبریشن کوي نو آیا څه خطره ورته وي او که وي نو څومره حده پورې یا یو دیوال دی هغې نه څومره لرې دا بور پکاري. جی موږ 4-5 فټ فاصله کې هم کړي دي جي تر اوسه پورې 15-16 سال نه د جي دا کار کوم د بور ده او تر اوسه جي څه شکایت نه دی راغلی چې چا دیوال کرک شوي یا آبادۍ نقصان هېڅ هم نه دي شوي جي 4-5 فټ فاصله کې کېږي آبادي سره ما 2-3 منزل آبادي سره جي لکه 4-5 فټ فاصله کې کړی دی نو هېڅ نقصان نه دی شوي جي. خو بالکل یو اخیری پوښتنه درته کوم زموږ دا مینوال هم دا غوښتل غواړي ځکه چې هغوی هم د دې نه ناخبره دي ډېر خلک دي چې د دې د فایدو نه خبر شي نو خامخا هغوی به هم ذهن کې دا وي چې یاره انشاءالله مونږ کله مبادې کوو نو مونږ به هم دغه غټ بور کوو خو دا راله ووایه په دې باندې خرچه څومره راځي لکه ستاسو که پیپ سره تاسو کوئ او یا بغیر پیپه کوئ نو دې باندې خرچه څه ده؟ دا خو جي پیپ سره چې موږ کوو نو موږ 8 انچ پیپ اچوو او 1000 روپۍ فټ کوو او که یو انسان پیپ خپل لکه راړي که نه مالک وایي چې هر پیپ زه خپل راړم تاسو راله کودایي کوئ نو کرش او پیپ به خپل راړي بیا جي موږ 600 روپۍ فټ کودایي کوو نن سبا ټایم کې. او نور مارکیټ څنګه دی لکه تاسو خو 600 لی آیا ټول 600 لی یا پیپ سره ټول زر لی او که نه مارکیټ څنګه دی لکه تاسو زموږ دا ویډیو هم چې دا ډېر پښتانه وروڼه زموږ ګوري ډېر مسافر وروڼه هم ګوري هغوی هم دا غوښتل غواړي چې آیا ستاسو دا ریټ مناسب دی یا د نورو نه ښه دی او که نه نور غوندې دی؟ جی دا خو به انشاءالله هغوی به معلومات کوي خپله به ورته اندازه ولګي دلته نن سبا چې ریټ دی چې نو هغوی 10 انچ بور کوي زموږ دا ډایه شرره 13 انچ ته او هغوی 10 انچ کوي او پکې 6 انچ پیپ اچوي او په دغه ریټ باندې جي کوي نن سبا. ښه قدرمندو تاسو زموږ د ملګري د سبحان الله بای دا خبرې واورېدې دوی دغه ځای کې دا یو بور وکړو او ډېر کامیابۍ سره ډېر محنت یې پرې وکړو نن تقریبا 4مه ورځ ده چې دوی واپس لوډینګ کوي سا پیپونه یې راوباسل مشینري نور هم راغونډوي که څوک هم داسې بور کول غواړي د چا خواهش وي د دې وس لري نو تاسو دوی سره رابطه کولی شئ د دې نمبر به تاسو له دې وخت کې په سکرین باندې ښکاري نو تاسو په دوی سره کنټیکټ کولی شئ. مینهوالو دا وګورئ دې وخت کې تاسو له ښکاري کم بور چې مونږ کړی و تقریبا 70 فټ په هغې باندې اوس مونږ موټر ولګولو او دا د هغې نظاره ده تاسو له ښکاري کافي پریشر کې اوبه راوځي. हाँ मशरा दस को दादी दास के ना